لاره کې یو بوډای ناستا دا او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ایم سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم شپره باندې تېره شم اوس یریږم دا سامان هم نشم وړی تبي نیولې او چې ورشم الټه به مې ووهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکم تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر له یو وینځ سره پنډوکی په سر دی د هغې مالک ته شپارس کولو ته روان دې ته سوچ وکړئ. کور ته چې ورسېده دروازه یې وټکوله سړی راووت الیک سلیک وشو خیر شه صاحب ورته دا ستا خادمه ده ته بې نیولې ده وخت هم ډېر تېر کو دا پنډوکی راوړی هم نه شو او زه شپارس هم کوم که دې له څه سزا ورکړه ماله راکړه خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شه. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوې؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه ما په تورات کې لیدلی و چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به دی د یو وینځې شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځې شپارس دی ته مدعی د نبوت یې دې نه لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرۍ بل څه کې دی. عزیزانو په لومبۍ ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی چرته قبر ګوري هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی حاجي بازر صاحب یې لمبولی یو وزیر تللی دی دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه هم کړی دی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې 2 کروڑه په هر رنګ کې په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅي انجام دې سي آسان علاج چالکه تاسو ټول پاکستان اسلام چغي وهي او جی زئی نن د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دننه کورونو کې او د ملک فیصله به په قران کېږي. ته وایه د قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې پې وهلی و ورسره مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دام پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه خو اسلام یې رانه اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوې که نه تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که خو چې کوم شی دې غوښتوا دی رایې وستو که نه نو دا په غبرګړونشه په خپل خیر و شر نه پوهي. اوس به صاحبه غوبلی وي او غویمې وي او هاکو راوینیساو رامنډه کاو ونیساو جیل کې واچوه دا د خدای قهر. اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی د هغوی دا ژوند وګورئ
سخنناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغه سه شکل تاسو وګورئ. کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دې شکل. بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو، ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله، لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره، د ده دې شان ته وګوره. او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی، تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګورئ بس دي، وخت در سره اوزګاري. په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست یو سات کنه اسې ناست نو یک زمان نا صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا. هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب.